نو جنتیان دی بغیر اختیاري سبحان الله وي او د دې یو څیز د زړه وشي دی وي سبحان الله هغه څیز به حاضر شي. مثال یو ښکلې ښایسته مرغۍ به په جنت کې رواني د به زړه وشي دی وي سبحان الله هغه مرغۍ په خپله راشي رویته به شي او د ده پلیټ کې کېښودلی شي دی به هغه وخوري نو دی به وي الحمدلله چې الحمدلله نو بس هغه پلیټونه هر څه به لړ شي دی به موډ شي او پلیټونه او په خپله باندې ختم شي لر به شي دلته به ځای صفا شي. نو چې زړه ته څه کېږي دی وي سبحان الله نو هغه به چې کوم دی ورته مخې ته حاضرېږي او چې کله بیا دی هغه څیز لرکول غواړي دی وي الحمدلله نو د دوی به څیز به ځي نو سبحان الله والحمدلله. یو کس تبلیغ کېدلی د هغه نوم سبحان الله و نو هغه تبلیغ والا مشوره کوي داسې کار دی وي چې کوم کار ګورو به سبحان الله سره به کوو هر کار به سبحان الله کوو که نه نو دا مشوره کېده یو ته وي بل ته وي نو ټول ویره چې کوم کار کوو امیر صاحب ورته په سبحان الله باندې به کوو نو سبحان الله پاسه څادر ټک کوي زه اوبه راوړې م چې هر کار به ما کوی زه اوبه خو نه یم راوړې نو جنت کې به چې کوم کار سړی کوي که نه څیز ته اړه کېږي سبحان الله هغه څیز به حاضر وي چې هر قسم خواهشات جنت الله د خواهشاتو د پوره کولو ځای پیدا کړلی دنیا د محنت ځای دی او قبر دا د خوب ځای دی دا الله د خوب دپاره پیدا کړلی او جنت دا د انسان د خواهشاتو پوره کولو ځای دی دا به خواهش چې څه قسمه خواهش دی الله به ورله جنت کې ورکړي چې څه قسمه خواهش ته دی دا به الله پوره کړي او په جنت کې به جنتیان دی یو بل سره سلام کوي سلام علیک پتا باندې سلامتیا وي او الله به هم سلام کوي په خپلو بندګانو باندې دا ډېر خوږ سلام دی سلام قول من رب الرحیم دا الله د طرف نه په دې باندې سلامتیا راځي فرشتې به هم سلام کوي الله دې موږ ټول جنت ته بوځي نو بس چې کم کار ختمیږي نو دی به وي الحمدلله بس ټول میدان به ورته خالي اب ورته صفا شي او دوه قسمه بټنې دي یو سبحان الله په جنت کې یو الحمدلله سبحان الله سره به څیز حاضري چې کوم څیز دی وي به حاضري او الحمدلله سره به څیز غیبي